نن سبا خو تاسو بم دا صورتحال کتلئی نن سبا پکور کلی وطن کیم خلق سنت نکا یو خو سفری او یو تویلکگی حدر یا حذر سوک دواتی سوک زواتی حدر چکم د ازما او دستا د کور کلی حالت ته چې ما او تا په کور کلی کې یو په سفر باندې نه یو ما په خپل باندې ډېر خلک لیدلی دي چې سفر خو اسیم یو باندې جوړه ده چې په سفر کې سنت نشتاو په سفر کې 2 رکعاته 4 رکعاته فرض په انسان باندې الله جل جلاله 2 رکعاته کړی دي فرض پکې 2 رکعاته دي نو سنت پکې 4 وستي دي ځاننا نعوذ بالله من ذالک دا خبره کوي ځ چلو هغه خو یو سفر دی د علماء اقوال شته پیغمبر علی السلام حدیث شته خو افسوس خبره دا چې دا کوم 12 رکعاته پینزو منزو سرا سنت تی دیتا سنت مؤکد وائی دیتا سنت رواتب وائی دیتا سنت الہدا وائی دا خدا سی سنت تی چو حضور مبارک په حدر کې بالکل ندی پری خودی اکثر یکړی دی او په سفر کې ک یو ځل پری خودی صرف د جواز په نیت باندې پری خودی دی چې دا خبره جایز شي کچا په سفر کې سنت او نکړه د عذر په بنیاد باندې نو خیر دی دی پر یو ځل نیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پری خودی دی هغه خو سفر دی په کور کلی وطن کې نعوذ بالله خلق منزو سرا سنت دانک دا ورته عام خکاری عجیب خبر دادا چې د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دوی ته عام خکاری د پیغمبر علیہ السلام سنت دا هغه منز دی چې په هغه باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اکثر ہمیشواله کړی حضور علیہ الصلوۃ والسلام طریقې ته سنت ویل کږي او بیا خو بعض وخت کې علما فرمایي چې کچا اس پرې خود سپک نور ته ګوري عام نور ته ګوري خو ذخیر دی خو که یو انسان یا په دې نیت باندې پری دی نعوذ بالله چې استخفاف یا کا سپک یا غړي عام یا غړي معمولی یا غړي کمزوري یا غړي علما فرمایي چې په دې کار باندې دا انسان کفر ته وځي بیا مونږ تاسو پته نه لګي چې زمونږ تاسو په دې خلکو باندې په خيارو خلکو باندې په پویا خلکو باندې هغه خلک یې کنه چې څه تندر په را غورځیدل دی هیڅ پته نه لګي د خپل مشرانو هغه عقیده د پلار او د نکاح او د خپل مشرانو علما او هغه عقیده نن د سبا نوی خلک را پیدا شي او حدیث یو رټیا په زبان باندې جاری کړي حدیث کې دا راځي او سنت خدا یو معمولی زه خو وایم چې سنت لفظ د معمولی استعمالول نعوذ بالله من ذلک دام بے ادبی خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې ته یو معمولی ویل او لفظ معمولی هغه لپاره استعمالول دا ډیره بد خبره ده په ذهن کې لګ اوسات راولې د حق قبلې دو په ځان کې جرأت پیدا کړي ټول دنیا بخپل کار کوي پلانکای دا وای ډینګای دا وای مونږ نه پلانکی سره کارشتا او نه مونږ ډینګي سره کارشتا سچ حق دی حضور علیہ السلام مبارک صحابه او ائمه اربعه مونږ تاسو ته بیان کړی دی مونږ داغه پیروکار یو پکار د چغې سره مونږ سوکړو محبت وکړو کوشش وکړو چې مونږ په هغه باندې عمل خامخ وکړو